زما عزتمندو دا الله تبارک و تعالی کرم او احسان دی یو ډیر عظیمه میاش د رمضان المبارک الله تعالی موږ او تاسو باندې راوستي ده او د رمضان المبارک دراتو غرس الله تبارک و تعالی په خپل باندې قران مجید کې ذکر کړی دی الله تعالی فرمایي چې تاسو باندې دا خوراک او اسکار او دا جایز خواهشات ما باندې کړی دي دا دې لپاره نه چې زما تاسو سره دښمنی ده یا تاسو ته تکلیف درکوم نه بلکې الله تبارک و تعالی فرمایي لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو کې تقوا او پرهیزګاری پیدا شي انسان کې چې د رمضان المبارک د وجه نه څومره تقوا او پرهیزګاری څومره للهیت او الله تعالی ته قرب نږدېوالی پیدا کېږي دومره بل عبادت سره هغه نه پیدا کېږي ځکه تېره جمعه کې ما عرض وکړو چې د رمضان المبارک کې مقصد دا دی چې د نفس مخالفت شروع شي او د نفس مخالفت دا دی چې هغه ته خوراک او اسکاک ورنکړي وږی وساتي نو دا د رمضان المبارک مقصد دی چې کله دا نفس وږی شي نو بیا به زړه هغه مړېږي بیا د انسان زړه د الله تعالی په ذکر باندې د الله په یاد باندې د الله په توجهاتو باندې منور شي دا مقصد الله تبارک و تعالی په هر انسان باندې په دې یو میاشت کې فرض کړی الله فرمایي کتب علیکم الصیام دا وجیب په تاسو باندې فرض کړی دی دې لپاره چې تاسو کې دا تقوا او پرهیزګاری هغه پیدا شي بیا الله تبارک و تعالی څومره مهربان ذات دی څنګه رمضان دی نو ورسره داسې الله تبارک و تعالی قرآن مجید هم لازم ګرځولی دی د رمضان او د قرآن د دواړو په میس کې الله تعالی ډېر لوی مناسبت او تعلق پیدا کړی دی څنګه چې رمضان المبارک سره د الله تعالی قرب او نږدېوالی حاصلېږي دقه شان دی قرآن مجید سره هم د الله تعالی قرب او نږدېوالی حاصلېږي رمضان المبارک مقصد دا دی چې لعلکم تتقون چې تاسو تقوادار شئ او ما ته راورسئ او احادیث مبارکو کې راغلي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک دا غواړي چې زه الله ته نږدې شم د هغه څیز نه بغیر دی نشي نږدې کېدی کوم چې د الله تعالی د ذات نه په خپله راوتی یعنې قرآن مجید نو رمضان کې هم د الله نږدېوالی او قرآن مجید کې هم د الله تعالی نږدېوالی دغه شان رمضان کې برکات حدیث مبارک کې راغلی دی چې رمضان المبارک کې الله تعالی د مؤمن رزق سیوا کوي او برکت پکې نازلوي او د رمضان برکت د چا نه پټ لري یو غریب نه غریب انسان د هغه په دسترخوان باندې ماښام پنځه او څلور سیزونه پراته وي هر سیز الله تبارک و تعالی په وافر مقدار ورکوي دی پوهېږي نه چې کوم ځای نه راځي هېڅ عقل پکې کار نه کوي انسان حیران شي غرمې نه دا سوچ هم نه وي چې څه به پخوم او څه به خورم او چې روجمات ته کښېني نو الله تبارک و تعالی د مخې ته قسمه قسم سیزونه راولي چې د سترګو نه اوښکې روانې شي او عقل حیران شي چې خدایه پاکه دا سیزونه د کوم ځای نه راورسېدل او دا صرف انسانانو ته نه بلکې الله تعالی په دې رمضان المبارک کې دا ځناور هم ماړه کړي دا پیشوګان او دا سپي او دا میږي او دا حشرات دا ټول باقاعده ماړه شي داسې ماړه شي چې انسان حیران پاتې شي دا د رمضان برکت دی همدغه شان برکات الله تبارک و تعالی قرآن مجید ته ورکړي الله فرمایي وهذا کتاب انزلناه مبارک دا قرآن مجید دا برکت ورکوونکی کتاب دی چې څنګه رمضان کې برکت داسې قرآن مجید کې برکت دا د رمضان او د قرآن مجید مناسبت
کې دا د حدیث مبارک کې راغلی دی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ باندې به انسان دا قیامت د سختو پریشانو هغه کې به گرفتار وي او د لپاره به دوه سفارشیان راشي یو به رمضان وي او بل به قرآن او دا دواړه به د انسان لپاره سفارش کوي او بیا حضور فرمایي دا داسې سفارشیان دي چې د دې سفارش قبول کړی شوی ای سفارش په قبول شي او د دې کس متعلق بعد جنت فیصله وشي د بل مناسبت بل حدیث مبارک کې راغلی دی چې رمضان با د الله تبارک وتعالى سره بحث کوي یا الله دی انسان زما د وجه نه لوګي تیری کړی دي دندې تیری کړی دي تکالیف برداشت کړی دي دی به بیمارو بیا به دا زبر دوا خیال ساتل یا الله نن زه د خیال ساتم زما سفارش وکړه قرآن مجید وی یا الله زما د وجه نه دا شبگیر تیر کړی د شپې به زه لوستم کله په ناسته کله په ډډه کله په ولاړه کله مونځ کې کله په داسې کله په یاده کله په کتو زما خیال یې ساتلی دی یا الله زما سفارش وکړه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی به د قرآن مجید سفارش وکړه بل مناسبت چې رمضان المبارک کې آسمانی تمام کتابونه نازل کړي شوي قرآن مجید تورات انجیل زبور آسمانی سل صحیفې دا ټول رمضان المبارک کې په مختلف تاریخونو باندې الله تبارک وتعالى نازل کړي دي لسم رمضان باندې تقریبا قرآن مجید ټول نازل شوی د قرآن مجید او د رمضان ډیر زیات تعلق بل دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبرئیل علیہ السلام با رمضان کې ما تراتو اول به ما ته قرآن مجید اورلو بیا به ما نه اورلو لکه حافظان چې څنګه دی یو بل نه اوري الکه ته سپاره وایا بیا به ته سپاره وایي دغه شانتي جبرئیل علیہ السلام با هر رمضان کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراتو قرآن به وتا اورلو قرآن به ته اورلو او کم کال باندې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا نه پړه کې په هغه کال باندې دوه پیری د قرآن مجید دور جبرئیل علیہ السلام د نبی علیہ السلام سره کړی دوه پیری دور دی وجه نه علما فرمایي چې دې سنت باندې عمل کول پکار یو انسان د اسم نیت نو کور کې دی خپل بچو ته وایي سورته فاتحه زمانه ووري تاسو براته ووروي دا سنت ادا شي قبل سورت ورته یعنی سورت یاسین سورت تبارک الذی سورت رحمان یا بل یو سورت وړو کې دی ولی نوی چې هغه خپل یو زوی یا یو لور یا کور والا هغه ته وایي راشه ته زمانه دا ورو تبرا تا ورو چې په دې سنت عمل وشي کدام سنت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم باقاعده نو د قرآن مجید او د رمضان ډیر زیات تعلق او مناسبت دی دی وجه نه چې زموږ زیات تعلق پر رمضان المبارک کې د قرآن سره زیات تعلق داسې اهل دل خلق هم پاتې شوی دی چې پر رمضان المبارک کې د هغه سترګې به خوب پسې ترسیدي چې موږ به کله وده کېږو لیکن هغه به وي نه 11 میاشتې موږ آرام کړی دی بیا به 11 میاشتې آرام کوو رمضان د آرام دپاره نه دی رمضان د ځان ستړي کولو دپاره داسې خلک هم تیر شوي دي چې هغوی به رمضان شروع شو نو هغوی به وي زموږ او د کور چوټي شوه بس ختم بیا به اختر کې کور ته راغلو اختر کې بس ټول رمضان به مسجد او د الله کتاب قرآن مجید مولانا شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی چې زما نیا وه او ډېره ضعیفه وه او هغې به روزانه یو ختم کولو 10 سپارې به یې نورې لوستې 40 سپارې تلاوت به یې 40 سپارې تلاوت دا د هغې عادت په رمضان کې مولانا شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه په خپله چې دا فضیل اعمال یې لیکلی ده به روزانه یوه سپاره 10 ځله ویله 30 دفعه یو سپاره نو دا 30 ختمونه شو یعنی 1 رمضان باندې به اوله سپاره وي او دا 1 سپاره به 30 دفعه وي
بیا به په دوم رمضان باندې دویمه سپاره 30 صفوي په دې طریقه باندې به 30 ختمونه برابر. امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه با رمضان المبارک یو ختم د شپې کولو، یو ختم د ورځې او یو به تراویح کې کولو. 61 ختمونه دا امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه با رمضان المبارک دی. فضائل قرآن کې شته، فضائل اعمال د فضائل قرآن په حصہ کې شته چې داسې خلک هم پاتې شوي چې 24 غنټو کې 8 ختمونه به کوي. 24 غنټو کې 8 ختمونه، 8 ځله قرآن مجید ختمول. دا نن سبا خلک وایي دا څنګه د هغې په وخت کې برکت و، د هغې په وخت کې برکت و. لکه نن سبا خلک وایي الله ماته د مال برکت راکړي، د ډېرو خلکو په مال کې برکت وي، د هغې په وخت کې الله تبارک وتعالی برکت کې دا کېدی شي، دا کېدی شي د وخت برکت دا الله تعالی ډېرو خلکو ته ورکړی وي. دا اوس زمونږه اوس زمانه کې خو موږ د خپل بزرګان ځان پټ ساتي، خو نږدې احمد علي لاهوري صاحب رحمت الله علیه هغه تېر شوی دی 55,000 دفعه به لفظ الله وي روزانه. 55,000 دفعه لفظ الله دا به روزانه 55,000. دا اوس عزیز الرحمن هزاروی صاحب وفات شو، 10,000 ځله درود شریف روزانه 10 سپارې تلاوت دی عام معمول دې سره به سفر وکړو پروګرامونه به شپه ورځ به د بار امر دا عمل باندې قضا عمل باندې. دا اوس چې مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثماني صاحب د دومره مصروفیاتو باوجود چې مدرسه هم د ورسره د هغې اهتمام هم کوي، بخاري شریف هم پڑھاوي، ترمذي شریف هم پڑھاوي، کتابونه هم لیکي، بار ملکونو ته سفر هم کوي، 10 سپارې تلاوت هم کوي اسانۍ سره. دا وخت کې برکت راشي. کم انسان خپل وخت قیمتي کوي الله تعالی پکې برکت راوړي. بهرحال مقصد دا دی چې زمونږ او ستاسو اوقات د دې رمضان المبارک کې ضایع تېر نشي، عبث تېر نشي. ګوره ډېر زیات مختصر وخت دی. د دې وخت قیمت هغه نشته دی. که ټوله دنیا راجمع شي او ووایي چې یاره موږ 1 منټ رستو کول غواړو، هېڅکله نشي رستو کولی. د ټولې دنیا پیسې ورکړه ووایه دا منټ دې رارستو شي. پرون 8مه روژه وه، خو څوک دا ووایي چې زه د ټوله دنیا په بدله کې ورکوم او نن دې 8مه روژه شي، هېڅکله نشي. بس هغه تېره شو. پرون جمعرات و که یو کس وایي دا ټوله دنیا 10 چنده زه ورکوم، جمعرات دې پرونی واپس راشي، پرونی جمعرات بیا واپس نه راځي. هر ورځ سحر وختي دا ورځ اعلان کړي چې زه ستا د ژوند آخري ورځ بیا نه راځم. هره شپه ماښام یې اعلان کوي چې زه ستا د ژوند آخري شپه یم بیا نه راځم. ته ډېرې پیسې بیا ورکوې، ډېر هر څه ورکوې، بیا نه راځي. خپل اوقات قیمتي، خپل اوقات قیمتي. مونږ روان یو، مونږ په سفر یو. مونږ دا مشر دی الله تعالی جمعه ګل بابا دی الله قبر د نور نړۍ قبر د وختونه مخکې دی ورته الله تعالی قبر د جنت د هغې چوکه کړو. زما به پې قسم دی رحم دې اعتکاف کې مونږ سره هر کال وکړي، هر کال زما به پې رحم زه ځوان یم، هغه بوډا و او ما به دې بس دی. ما ته به وي استاد وخت کم بیا وپاسه، وخت کم بیا وپاسه، خبرې ډنډې فضول خبره کوي نه کوي. ما ته به وي ما ته صحیح ټایم ښایي، صحیح ټایم ما ته ښایي. ما ته دا ووایه 2 رکعات ما ته ټایم وښایي. ما به نو مونږ به ورسره اکثر ما به ورسره په دې اعتکاف کې ګپ لګولو. مې دا پکې هم لږ ارام کوي او ته ارام نه کوي. پکې مې بیلي لاړه شي نو بس ارام وکړي، ودرېږي 1 ګنټه ارام وکړي، مې ته ارام نه کوي. وایي هغه نه خو تپوس نه کېږي، ما نه خو کوئی تپوس نه کېږي. نن به یې پکارېږي دا مبارکه ورځ هم الله ورکړه او مبارکه میاشت هم الله ورکړه او داسې شیطانان تړلی شوي دي، د جنتونو دروازې مکمل کولاو دي. بس دې ورځو کې خو چې څوک ځي، صحیح حدیث مبارکو کې راغلي دي، علماو کې تحقیق کړی چې دې ورځو کې خو چې کافر هم مړ شي نو په هغه باندې د عذاب قبر الله تعالی وایي فلحال د کافرانو نه عذاب سپکي په دې ورځو چې یو مؤمن وفات شي، یو مزګزار او یو تهجد گزار. بهرحال الله تعالی مونږ دې دپاره رالېږلي، مونږ دلته مسافر یو، مونږ یو لوی ورځې ته روان یو، یو لوی مقام ته مونږ روان یو. داسې
داسې کسان هم شته چې هغوی باقاعده چې کوم دی نو جومات پیژني داسې بوډاګان هم شته په دې وخت تنزلي لوبوي مړزان لوبوي موبایل یې ګرځوي لاسونه یې رپي خو دا غټې موبایل یې ورسره وي هدایت د الله په لاس کې الله دې موږ ته هدایت وکړي داسې مشران هم شته بله ورځ اتیا کالو یو بابا په لاس کې دا غټ موبایل نیولی ته پې څه ګورې ته د څه نه ځان خبرې د حالاتو نه ځان حالاتو ته څه کې ستا حالات خو خبر او داسې مشران هم شته چې د الله تعالی سره داسې تعلق او رابطه وي چې بس هغوی ته مونځ خوند ورکوي هغوی ته د الله یاد خوند ورکوي د الله کتاب هغوی ته چې کوم دی نو خوند ورکوي الله دې زموږ او ستاسو د آخرت فکر شو د آخرت فکر چې په انسان باندې غالب شو بیا ورته عبادت آسان شو بیا ورته مونځ آسان شو بیا ورته دا څیزونه آسان شو او چې د دنیا فکر د انسان راغلو بیا به دا څیزونه ګران ښکاره کړي بیا به دی وایي چې څنګه یې ډېره کړم څنګه یې زیاته کړم څومره یې کړم څنګه به وشي څنګه به وشي څنګه به وشي ټوله ورځ به چې کوم دی نو دغه سوچ او فکر بهرحال زمانو ډېر مختصر وخت ته الله تعالی راستولي و ډېر قیمتي موقع ګورې موږ ته راکوي چې ضایع یې نه کړو ضایع نه دا رمضان صرف د عبادت دپاره نه دی دا ټول عمر الله تعالی موږ او تاسو د عبادت دپاره پیدا کړي زموږ ډېر دوستان هغوی بس وایي دا رمضان بس یو سیزن دی دا سیزن دا معنا نه ده چې دې کې عبادت کوه نور مه کوه د سیزن دا معنا چې دې کې ستا نیکۍ سیوا دي دې کې ستا که مثال په طور باندې ټیلر دی نو کپړې ګنډي نو دا اوس سیزن دی خو دا نه چې ټول کال بیا دوکان بند دی ټیلران د دوکان خو ټول کال بند دي ټول کال یې دوکان کوله وي خو دی سیزن شو دا نه چې ته به د عبادت دوکان بند دی دا کپړې چې خرڅوي دا ډیپوانو والا د دې اوس سیزن دی دا مطلب نه چې ټول کال دی وایي چې یاره دوکان باندې کوو بس سیزن چې راشي بیا به کولو کو بیا به داړو څوک اخلي نه یا بوی دا دوکاندار نه وي غونډې دی د ناړو اخیستل نه دي په کار کېدی شي دکه شان دي که مونږ صرف په رمضان کې عبادت کوو او نور خیر خیریت یې کېدی شي الله یې رانه قبول نه کړي چې مړه خو سیزني راغلی سوچ د هر څیز یو سیزن یي دا مطلب نه چې سیزن نه مخکې یا وروسته به هغه شی بیا ختم شي هغه میلاویږي دا سیزن دی سیزن دا معنی چې مونږ په دې کې ځان ستړی کړو نور بس عبادت کوو دا نه مونږ ډېر دوستان ختم وکړي وایي بس ډوډۍ شو تراویح خیر خیر او رمضان لاړو بس هر څه لاړه ورځ رکشه کې روان وم ګانې لګولې موتیا لکه دا ګانې بند کړو روژه تېره شوه خدای خو نه دی ختم شوی د خدای سره الله خو شته که نه الله خوب د مونږ نه بهرحال د الله خوب د آخرت سوچ دا مخې ته هر وخت د آخرت سوچ مولانا شیخ ذکریا صاحب رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی موت کیا تھا هغې کې وایي چې یو بزرګ ته د مرګ فرشته راغله اسرائیل علیه السلام او ورته وایي ستا روح قبض کولو دپاره راغلی چې په خندا شو او ورته یې زه تا ته وایم چې روح دې قبض کوم ورته خاندې وایي خاندم به نه چې 20 کاله وشو ستا انتظار کوم چې کله به راځې چې الله سره 20 کاله وشو ستا انتظار کوم ته خو ډېر بهترین میلمه یې چې د یو میلمه 10 ورځې انتظار وکړي د هغه پسې خلک خوشحالي د هغه په راتلو زما خو 20 کاله وشو ستا انتظار کوم چې کله به راځې چې الله سره میلاو شو داسې کوم الله سره د ملاقات شوق کېدی شي الله دې موږ ته نصیب وفرمایي